أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة ملک تبارک الذی شروع ابتدا کی منگویلو په صورت کی رد د شرک فعلی یولس دلائل باندې نفی د شرک فی البرکات پیش کړي. داغی تذکرہ سشی و شپږ دلائل ذکر شیو وم هم ذکر شیو لگ جہنم تا چې خلق لاشی جہنمیان ناغی تب ویلے کیگی ولی تاسو تا سوک یر درکون کے نو راغلے او بوتوی خلق بوتوی جہنمیان چې راغلے خو منگا نو منلی منگا تکذیب کڑو او منگو تا داویلیو چې تاسو پا گمراہی لوئے کیئی دا خبر ممکن چې منگا آغا وقت کی عقل را پکی نو پخپلیو نا عقلو نا دبل خبریو اوریدا منگا دا اللہ کتاب اوریدلے وے منگا دا اللہ کتاب کے سوچ و فکر کڑے وے پاغی باندې عملیو کڑے وے دغا عقیدیو ساتلی وے نو جہنم تا بنو راغلی. اعتراف د خپل گناہ وو کی ہو فائدہ نہ کئی اوس دنیا کے اسرے د خپل گناہ اعترافو کی او توبه باسی نو فائدہ کی. هغه خلق چې هغه دنیا کې توبه استله د الله نه یره کړل داغه د پاره بخنه دا ولوی اجر دی. یا تذکرہ د دیګم کولا چې خبري تاسو په پټه کوي که په زوره کوي الله د سینو په رازونو پويږي. الله باریک بین خبردار دی. اوس د آیاتونو کې نور دلائل پیش کړي. دې ځنه ووم دلیلو هو الذی جعل لكم الارض ذلولا چې الله رب العزت زمکه استاسو د پاره تابع کړل نو دا هغه الله نه برکت غواړي دا الله نه خیر غواړي چې دومره غټ کار شوه دے نو چا کړل الله کړل نو هغه الله برکت ورکوونکی دی. په دې لارو باندې تاسو زی راځي د ازمکې دي د دینا الله رب العزت تاسو له رزق درکړي او د دې ازمکې نه تاسو پیدای نو دوباره به ته هم د دې راپورته کوي. بیا تذکرہ د دې کوي که تاسو ایمان را نوړئ نو تاسو به د هغه ذات نه خلاص شئ چې په اسمان کې دی. د هغه ذات نه به خلاص شئ چې د هغه په هر ځای باندې بادشاهي ده. په ځمکه باندې هم د هغه بادشاهي ده په اسمان هم د هغه بادشاهي ده په ځمکه هم د هغه چلیږي بر هم د هغه چلیږي چې هغه تاسو په ځمکه کې ورخخ کې نو څه به کوئ. هغه ذات که تاسو باندې د اسمان نه د کاڼي د باران په شکل کې راولیږي تاسو باندې کاڼي وورئ نو څه به کوئ بیا. الله وی چا چې تکذیب کړل دنیا کې خبره نه د منلی نو داغي حال څه شو وګورئ. مخکینی خلک
هر څومره چې ورپسې بیا اتم دلیل پیش کوي اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن دا مرغۍ چې په دې هوا باندې الوزي دا په خپله باندې الوزي الله رب العزت بعضې ښی خلکو ته که دغه که څوک وایي په وزرو الوزي نو وزرې خو د دې بانګي او د دې چرګي هم دي که نه وزرې خو زمونږ د دې ایلو هم دي که نه نور هم داسې څیزونه دي چې هغې وزرې شتي خو لیکن اولزي نه اولتی نه شي دا الله ښیي الله وایي دا زما اختیار دی کم یو مارغه زه په هوا الوزوم په هوا باندې ګرځي په هوا کې کله وزرې غوړولي او کله راغونډې کړي د دې راټینګونکی څوک دی الله دی کله کله داسې هم دقه مارغه دې الوتل غواړي نشي الوتی ولې الله طرف نه ورته حکم نه ما سره هم دغسې یو قصه وشوه زه یو ځای ته لاړم هلته کې چنچڼه ناسته ده بس د سر اړو خوځېږي نه زه لاړم راومینې وه وړوکې وه کور ته مې راوړه نو کور کې راته ویې دا پرېږده چې ځي ما هغه الوځي نه نو دا چې ما نیوه نو وسګه مې نیو الوځي نه هغه واخسته چې لوکوټې دغسې لاس کې نیولو او چې داسې پرېښوده لاړه واولوته هغه هم خوشحاله شو دا ښه شوه کوم ځای ته چې ځي ځان له خپل مزې به کوي د الله چې دغسې شي بند شي خو پابند شي په جیل کې شي زندگی خراب شي نو اول کې د الوتو حکم د الله طرف نه ورته نه شو الوتی چې کله د الله در طرف نه حکم وشو لاړه والوته دغسې دا نورې مرغۍ دي چرګه ده دا چرګه الوتی نه شي ټوپ وهي دې ځای نه هغه ځای پورې به ټوپ ووهي واولوځي لږه غونته کې لیکن کم چې دا مارغان دي غټ دا چې بره په دې هوا کې ګرځي دا ټپسان باز وغیره دا چې ګرځي او دا بازي چې ګرځي نو دا خو لمنډه د جاز په شانته وزرې غوړولي او د قصې رواني ګرځي 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 بعضې وخت کې وزرې راغونډې کي او عام طور باندې وزرې غوړولي بعضې خو مستقل وزرې وهي سانګونه وهي دا د الله اختیار دی د دې راټینګونکی الله دی بس بل څوک نشتی په خپله باندې د دې اختیار نشتی ورپسې تذکره کوي د خلکو ته دی له بعضې خلکو له زجرونه ورکوي او دا ستا اختیار دی که د چا دی آیا ستاسو څوک شته لښکري شته څوک شته داسې چې تا له رزق درکړي بیا د هغه سړي چې هغه پړ مخې روان دی او څوک په نیغه لار باندې روان دی څوک په کږه روان دی او څوک په سیده روان دی د هغې تذکره کوي کم یو صحیح دی پړ مخې روان دی دا صحیح دی که سیده روان دی دا صحیح دی یو سړی بې مقصد روان دی سر ښکته کړلی روان دی سرکوزی روان دی او بل سړی په مقصد باندې روان دی بیا نهم دلیل پیش کوي الله هغه ذات دی چې تاسو له غوږونه درکړلي سترګې درکړلي زړونه یې درکړلي قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار دا نهم دلیلو لسم دلیل هو الذي زرعكم في الارض الله تاسو پیدا کړي په دې ځمکه کې د دې نه ځمکې نه بیا الله راوباسي او آخر کې قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا دې ته سوچ کړلی کنه کدا اوبو الله بوزي وچی کی څوک دې چې را به ولي سترګې دي پای کې اوبه دي چینه ده پای کې اوبه دي
کوه دې پای کې مبدي دا ټولې وبدي نو که دا ټولې اوبو او وچی کی الله نو څوک راوستون کشته چې را به ولي کوه وچ کی خلق لګیا دي کني 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 نه راضي بکینو چې نه راضي الله یې نه راولي بکینو او بعضې داسې چې د سړي وهم او ګمان کې نه چې دلته کې به اوبو چته نږدې راشي هغه ډېر په لږ ځای کې راشي اوبه راشي هغه اوبو هم الله تذکره کوي چینې د اوبو د کوهي د اوبو او دارنګې د سترګې اوبو سترګې کې هم اوبه دي چې کله سترګې کې اوبه ختمې شوې سترګه ړنده شي الله وایي چې دا سترګه دله ړنده کم دا دله اوچوم نو څوک به دله سترګه درکړي څوک شته بیا نه هی تذکره راځي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الله غزاد ته چې ګرځولې ستاسو د پاره ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه ښکتا فامشوا في مناكبها نو زیتا سود دې پلارو کې وکلوا من رزقه او خریدا الله د رزقنا وإليه النشور الله طرف ته دوباره را پورته کېدل دوباره ژوند دې د الله په ذمه باندې الله و تاسو را پورته کوي نو الله تبارک طرف تبارک پورته کېږي نو الله به د سره حساب کتاب کوي أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض آیا بچ بشي دا عذاب دا آغا چانا چی پا آسمان کی هم حکم چلیگی ای یخصف بكم الارض چی ورخخ کی تاسو پز مکہ کے فیضا ہی تمور نو دا ازمکہ با بیا خوزیگی دا ازمکہ با بیا خوزیگی خود کیگی با جدا جدا کیگی با ام امین تو من فی السمائی آیا بے خوف ہے تاسو دا آغا ذاتنا چی پا آسمان کی حکم چلیگی برم دا آغا حکم چلیگی نوخ کتم دا آغا حکم چلیگی یا یرسل علیکم حاصبا چی راولیگی تاسو باندے کانی فستعلمون نو زردا چی تاسو پتو لگی کیف نظیر چی سنگ دی زمانگ یر اور کول زمانگ یر اور کول سنگ دی اللہ وی ما یر در کون کے درو لے گا خبر ہونا مدلانو دا حال شستاسو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقیناً تکذیب کر لے آن کسانو چی دینا موقعو فکیف کان نکیر نو سنگشو زمانگا انکار کول چی منگ پہ انکارو کو چی نور با دی جوندی نا پاتی کی گی نور با پزمکا نا پاتی کی گی دا دی نور وقت ختم دے نو فکیف کان نکیر نو سنگشو زمانگا انکار کول یا فکیف کان نکیر نو سنگشو زمانگا عذاب منگ چی پی کل عذاب راوس نو زمانگا عذاب سنگشو پا دی خلقو بانی خلق ټول تباہ کړه اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن آیا نو ګوري دا خلق مرغانو ته فوقهم د دې لپاسا صافات چې وزره غړولي ويقبضن او راټولي خپل ور یزلرا غړون کې دي ور خپل وزر لرا او را غونډون کې دي خپل ور وزر لرا ما يمسكهن الا الرحمن نہ راٹنگئی دے لرا ما سواد رحمان ذاتنا دی چا راٹنگ کر لی اللہ راٹنگ کر لی بلسوگی نشی راٹنگ والے انہو بکل شیم بصیر یقیناً اللہ آغد پا ہر شی باندی لیدون کے اللہ ہر شی اینی خوا امن حاضر لذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن آیا سوک دے آغا چاغا لخکر شیستاسو ینصرکم چیم دادو کی استاسو من دون رحمان در رحمان ذات دا عذابنا در رحمان ذات نہ تاسو بچ کی در رحمان ذات دا عذاب نہ تاسو خلاص کی سوکشتے دا سے ان الکافرون الا فی غرور ندی کافران مگر پا دوکہ کی پرات دی امن حاضر الذی یرزقکم ان امسک رزقا آیا سوک دے آغا چی رزق در کی تاسولا کا اللہ بن کی رزق پل اللہ پر رزق بن کی اللہ پر رزق وچ کی سوک دے چی تاسولا بیا رزق در کی سوک شتے چی تاسول رزق در کی بیا در رزق زموار شی شتے ننا اس سوک نشتے اس سوک نشی کول ہے بل لجو فی حتو و نفور بلکہ داخلت وردن نشوی دی ورنن وطلی فی عطوین پا
تکبر کې و نفور او په نفرت کې داخله په تکبر کې او په نفرت کې ورننوتلی په لوی کې ورننوتلی په نافرمانی کې ورننوتلی په نفرتونو کې ورننوتلی افمن یمشی مکبا علی وجهه آیا هغه څوک چې هغه روان دی پر مخې په خپل مخ باندې اهدا هغه زیات په هدایت باندې دی هغه مقصد ته رسیدونکی دی من یمشي سویا علی صراط مستقیم یا هغه څوک چې هغه روان دی برابر په غلار سو په لار باندې برابر روان دی او سو په مخ باندې روان دی سرکوزه روان دی سرخ کته کړل روان دی نو دی به ورسی او کنه هغه څوک چې هغه برابر روان دی په غلار باندې یو سره سرخ کته کړل نو دې دنه ګوري لار کم دا کم نه دا بس روان دی د کم ځکه چې لار ته معلومیږي چې بس روان دی په دې دنه ګوري سیده تل پکار دی که خې طرف ته تل پکار دی که ګس طرف ته تل پکار دی روان دی د سره دا سوچ او فکر نشتی نو دغه سره د رسیدو قابل له کنه هغه سره چې هغه سترګي غړی هغه یو طرف ته بل طرف ته ګوري خپل مقصد ته ګوري خپل مقصد باندې روان دی اما يمشي سويا على صراط مستقيم یا هغه څوک چې هغه روان دی زی پنی غلار باندې سويا برابر روان دی پنی غلار قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار وتوا الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو پیدا کړی اول پیدا کړی او ګور تاسو له پیدا کولو سره سره ګرځولې تاسو د پاره وګونه او سترګې او زړونه نو تاسو چې کوم شي ته ضرورت نه هغه تاسو سره سره پیدا کړلی او ګرځولې تاسو د پاره وګونه او سترګې او زړونه انسان ته چې ګوره نو څومره اندامونه دي پکې الله رب عزت کله کله خی کله یو سړی داسې چې روغي روسته په سترګو باندې وړون کی روغي روسته په وګونو باندې کون کی روستوي زړه ولا خراب کی نو له ونی کی عقل خراب شي زړه خراب شي بعضی داسې چې پیدایشي طور باندې الله رب عزت ته دغه نعمت اغستی هغه خلکو ته خی چې او دا نعمت خو ستا پوره ده نو ته د دې شکریا ادا کړو کنه د خپل وګونو شکریا ادا کا بعضی خلک دی وګونه ای پیدایشي چې کونی نو هغه بیا خبرې نشي کوله چاړای پیدایشي کون ده وجعل لكم السمع والابصار چې خبره ناوري چې خبره ناوري نو خبره وسه از د کی بیا مې از د کولم نشي بعضې پکې داسې چې غوږونه د هغې خبرې ورانئ خبرې جبې روغئ خو خبرې اوري نه نه زده کولی نشي که نه څه به زده کي چې اوري نه نو بعضې پکې داسې چې هغه دې قابلي که دې خبره اوري نو دی بیا خبرې مو کی نه د مشینانو لګی بیا مشین باندې هغه اوري نو الله هغه ذات دی چې پیدا کړی یې تاسو وجعل لكم السمع والابصار والافئده او کوم شي چې تاسو ضرورتونه تاسو یې درکړلې وګونه درکړلې سترګې درکړلې زنه درکړلې نور اندامونه دي لاس خو پیری دای درکړلې خېټه درکړلم لای درکړلا دا ټول اندامونه الله تاسو یې درکړلې قلیلا ما تشکرون ډېر کم دی هغه چې تاسو شکریا ادا کوئ هو الذي زرعكم في الارض والیه تحشرون الله هغه ذات دی چې پیدا کړی یې تاسو فی الارض په دې ځمکه کې یا فی الارض من الارض د ځمکې نه هو الذي زرعكم من الارض الله هغه ذات دی چې پیدا کړی یې تاسو د ځمکې نه یا هو الذي زرعكم في الارض الله هغه ذات دی چې پیدا کړی یې تاسو په ځمکه کې یا زرعکم فی الارض خواره کړی یې پس مګه کې ویلې تو شرن الله طرف ته دوباره را پورته کېدلی راجم کېدل به الله ته ټول راجم کېږي بیا سړی لاړ مړ شو نو خاورې شو اډوکي دي خاورې دي لاړ سره سره شو نو دا اډوکي هم پته هم نه لګي چې اډوکي شته او که نشته خاورې سره خاورې شي دي اډوکي هم خاورې شي الله ویلې تو شنو الله طرف ته تاسو جمع کولای کیږي
بیا برا پورته کولای کی پاغي قیامت کی. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ناغه ذات چې دا کارونه کولای شي، پیدا کولای شي، د ځمکې نه خلق پیدا کړي، نو د انسان ته ګوره او د ځمکې ته ګوره څومره پکې فرق دی. دغه ځمکې ته ګوره په دې کې چې الله رب العزت څومره میوه پیدا کړلي، میوه ته چې ګوره د ځمکې نه پیدا دي کنه، بوټي میوه د ځمکې نه پیدا دي. د ځمکې ته ګوره یو شان دا بوټي پکې ونه پکې بل شان دي، بعضی بوټي یو شان دي بعضی بل شان دي، میوه پکې چې ګوره بعضی یو شان دي بعضی بل شان دي، ځمکه یو دا وبو یو شان دي، دا الله کړلی. نو هغه ذات چې دا کارونه کوي نو خیرم دا هغه پلاس کی، پیدا کول چې څوک کوي نو خیرم دا هغه پلاس کی دی. غوږونه سترګې زړونه چې چا ورکړلې، د چا چې اختیار دی نو هغه برکت هغه ورکولی شي، خیر هغه ورکولی شي. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. دا خلق وی را پاسی دی وی متى هذا الوعد، کله به دا قیامت بکلی، دا حشر بکلی، دوباره ژوند بکلی، دا راجمع کېدل بکلی، ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ. قل انما العلم عند الله وتوه، یقینا علم دا الله سره دی. وانما انا نذیر مبین، او یقینا علم دا الله سره دی. علم انما العلم عند الله، علم چې هغه علم دی د غیب علم دی، د هر څه علم دی نو هغه د الله سره دی. وانما انا نذیر مبین، او یقینا زه چې یم یره درکوونکی یم ښکاره. زه ښکاره تاسو له یره در کوم. مخکې کم حالات را روان دي د هغې نه تاسو یروم. مخکې قبر را روان دی نو مخکې قیامت را روان دی، نو حشر را روان دی، نو پل صراط را روان دی، نو جنت او جهنم دی. دا ټول څیزونه مخکې ته را روان دي نو د هغې دپاره غم وکوئ که نه. فلما راوه زلفتن، نو کله چې وویني دا خلک حشر لره، حشر به وویني، قیامت به وویني، دغه ورځ به وویني، زلفتن په ډاګه به وویني، ښکاره به وویني، نږدې به وویني. سیات بهم، سیات وجوه الذین کفروا، نو تور بشي مخونه د هغه کسانو چې کفر یې کړی. وقیل او ویلی شي هذا الذي کنتم به تدعون، دا هغه څه دی چې تاسو په تادې سره غوښته، تاسو دا غوښته چې دا اود راوله که راوله قیامت راوله، عذاب دی راوله وی، تاسو چې کوم غوښته راغی ښه. او به ویلی شي هذا الذي کنتم به تدعون، دا هغه څه دی چې تاسو غوښته. قل ارأیتم ان اهلکنی الله معي او رحمنا. وتوا آیا تاسو سوچ کر لیں ان اهلکنی اللہ، کچرے ہلاک کی اللہ مال را کمڑ کی اللہ مال را ومن ما یاو چې زما ملګری زما سره دي، او رحمنا یا الله موږ باندې رحم وکړي. نو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، نو څوک به بچ کی کافرانو لره د عذاب درناک نه. ان اهلکنی اللہ، اللہ ہلاک ولی شی نو که اللہ ما ہلاک کی، ومن ما یا سوچ زما سره دی اغا ما ہلاک کی، اللہ منگ بانے رحمو کی، نیم اللہ منگا ہلاک ولی ہم شی، اللہ منگ بانے رحم کولی شی، اللہ زمنگا نیٹا وسم راوستے شی نورستو کولی ہم شی. نو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، نو کله چې عذاب راشي نو پناه به څوک ورکي کافرانو لره د عذاب درناک نه. من یجیر الکافرین، څوک به بچ کړي، څوک به پناه ورکي کافرانو لره. قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا. وتوا هغه رحمان ذات ته آمنا به، نو ما ایمان راوړل، منګه ایمان راوړل په هغه باندې، وعلیه توکلنا، په هغه باندې منګه توکل کړل، په هغه باندې منګه ځان سپارل. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، نو خامخا پته به لګي تاسو ته هغه څوک چې هغه دی په ګمراهۍ ښکاره کې، ښکاره ګمراهۍ کې څوک دی، تاسو یې که زیما کم یې په ګمراهۍ کې دی، پته به لګي. دا نه چې هر یو سړی دی هغه به نن فتوا به لګي بل باندې دا ګمراه دی، نو بل بوی دا ګمراه دی، او نه د ګمراهۍ فتوا چې لګي ته نه لګي په زړه باندې، زړه خو یو الله خبر دی. په خولې باندې یو سړی وایي زه مؤمن یم، زه مسلمان یم، زه لا اله الا الله منم، زه محمد رسول الله منم، زه قبر منم، زه قیامت منم، زه کتاب منم،
زد الله احکام من الله احکام باندې عمل کوما دی وی نه دا گمراه دی وی فستعلمون من هو فی ضلال مبین و پته ولګي تاسو ته سبا نن پته نه لګي خاص سبا به پته لګي د گمراهی پتوی چې تور کې سو وای مونږ پسې کیږي او سو وای مونږ پسې نه کیږي ا دې پته به سبا لګي قیامت کې به لګي من هو فی ضلال مبین چې څوک دې په گمراهی کار کوي قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا وتوا آیا تاسو سوچ کړل ان اصبح ماؤکم غورا کچری شي تاسو بوچی اصبح ماؤکم غورا تاسو بوچی شوي لاړې پټ شوي کت لاړې غورا فمن یاتیکم بماء معین نو سوک براولی تاسو له ابو چینه داري نو سوک بده چینه براولی ابو چینه داري براولی دو کی هو کی وو براولی پچینو کی وو براولی یو سړی دا سوچ کاوه دا موږ کرو کنه ناسا پوي سترګې پړقو کو وبته وته وای ته دا هغه سوچ کې نو فمن یاتیکم بماء معین نو استاد دې سترګې دا وبته سوک راولی سوک شته چې دا وبدر کی اوس وینا دا ډاکټران په بیا راشي وینا نه دنه کیږي وسخه کله دې کې تورې وب په کې راغلی وي کله دې کې سشي دې موتیانی پکې دې او دا پکې دې هغه پکې دا ختم شي دا اوس نه کیږي وي ښا دې دور کې هو ترقی دور دی ماډرن دور دی هر څه کیږي پکې ډیر شونه پکې کیږي سړی پکې خزي کیږي او خزي پکې سړی کیږي دا پکې هم کیږي نو په دې دور کې خلق لګیا دي ګردې بدلای خلق لګیا دي نور اندامونه بدلای نو سترګې بدلای لیکن چې الله اخوا ته شاته رقم کنیکشن چې دی کنیکشن ختم کی وینا دې ته بدلیږي نه وسخه دې ته نه بدلیږي کته ته بلب بدلینو دا بلب الته کې مخینه کرم پکې نشته نو دې ته مخینه کرن را واستو واړي مخینه د دې دو هغه کم چې د دې د بجلی چې کم کنکشن دی کم کې پاور هاوس ته د هغه زینه د دې کنکشن کټ شوی دی اوس نکیږي خاو نو ډېر خلک داسي روغي او سترګې نظر ختم شي بیا نه راځي وای در شاتن کنکشن ختم شوی دی خاف ما یاتکم بماء معین سورۃ تبارک الذی وا پدې کې تذکرہ وکړه د دې چې برکت والا الله دی الله رب العزت د تذکرہ وکړه دا خلقو چې هغه جهنم ته تللی ولی تللی لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير دا غي تذکرہ وکړه هو الذي جعل لكم الارض ذلولا الله غزات چې ګرځولي استاذ د پارس مکا ذلولا نختا فمشوا في مناكبها بیان زیتا سپخ لارو اطراف دا کې وکلو من رزق او خری تاسو د الله د رزق نه ویلې نشور الله طرف ته دي دوباره ژوند امنتم من في السماء يخسف بكم الارض آیا به یری تاسو بچ بشي تاسو د هغه ذات نه چې په اسمان کې ده یا هغه ذات نه چې په اسمان کې هم دا حکم چلیږي یخسف بكم الارض ورمنډي تاسو په دې مکه کې خخ کې تاسو په دې مکه کې فیضاهیه تمور نو داس مکه بیا خوځيږي ام امنتم من فی السماء آیا به خوف تاسو د غزاد نه چې په اسمان کې ده یا آیا به خوف تاسو د غزاد نه چې دا حکم په اسمانونو کې هم چلیږي ایرسل علیکم حاسبا چې راولېږي په تاسو باندې کانی د اسمان نه فستعلمون کیف نذیر نو پته به لګي تاسو ته چې څنګه دی ير اور کول زمن ولقد كذب الذين من قبلهم یقینا تکذیب کړل کسانو چې دین مخکوف کیف کان نکیر نو څنګه شو زمونږ انکار کول یا څنګه شو زمونږ عذاب اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن آیا نګوري دا خلق مرغان ته د دې لپاسا چې وړون کې خپل وزر لرا او را غونډون کې دي ما يمسكهن الا الرحمن نه راټینګي دي لرا مگر رحمان ذات انه بكل شيء بصير یقینا الله دې پار شی باندې لیدون کې من هاذ الذي هو جند لكم آیا سوګ دې آغا چې آغا لخکری شي تاسو چې امدادو کې تاسو من دوی رحمان د رحمان ذات نه سوا د رحمان ذات د عذاب نه ان الکافرون ندی کافران مگر په دوک کې دي ام من هاذ الذي يرزق
يرزقكم من امسك رزقا آیا سوک دی آغا چې رزق درکی تاسو لا که الله بن کی خپل رزق الله خپل رزق بن کی نو تاسو له رزق سوک درکې بل لجو فی ونفور بلکې داخله ورنوتلی په تکبر کې په نافرمانی کې او په نفرتونو کې فمن يمشي مکبا علی وجهه آیا سوک دی آغا چې افمن يمشي آیا آغا سوک چې آغا روان دی زی مکبن پړ مخیاله وجهه په خپل مخ باندې ای اهدا اغه زیات هدایت والده مقصد ته رسیدونکې دی مې يمشي سوین علی صراط مستقیم یا اغه سوک چې اغه روان زی برابر پنی غلار باندې قل هو الذی انشاکم وجعل لكم السمع والابصار وتوع الله غزاد چې پیدا کړی تاسو ګرځولې تاسو د پاره درکړی تاسو لا وګونه او سترګې او زړونه قلیلا ما تشکرون لیکم تاسو شکریا ادا کوئ قل هو الذی ذراکم فی الارض وتوع الله غزاد چې پیدا کړی تاسو خواره کړی تاسو پس مګه کې ویلې تو شنو الله طرف تدیر جمع کېدل ويقول متى هذا الوعد ان كنتم صادقين واذا خلق کله واذا قیامت بکلی دا ورځ بکلی دا حشر بکلی ان کنتم صادقین کی تاسو رښتونی قل انما العلم عند الله وتوا یقین علم دا الله سره دی و انما انا نذیر مبین یقین زخیر در کون کې مخکارا فلما راوه زلفة سیات وجوه الذين كفروا کله چې ویني دي داخله دی ورځ لرا دی حشر رویني نزلفة نزدې ویني سیات وجوه الذين كفروا نو تور بشي مخونه دا کسانو چې کفر کړل وقیل ویل شي هذا الذي كنتم به تدعون دا هغه چې تاسو غوښتل قل ارایتم ان هلكني الله وتوا آیا سوچ کړل تاسو کا الله هلاکی مالرا او ومن معي چې ما سره دی او رحمنا یا من رحمو کینو فمن یجر الکافرین من عذاب الیم نو سوک به بچ کی کافرانو نه د عذاب درناک نا قل هو الرحمن وآمنا به وتوا الله آغا ذات رحمان دے ایمان نوڑے ما پاغا منگا پاغا بانی والے توکل نا پا اللہ بانی منگا زان سپار لے اللہ بانی منگا توکل کر لے فستعلمون ازر جتاس تو پتہ لگی من وفی ظلال مبین سوک دے پا گمراہ کار کی قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غوران وتوا آیا تا سوچ کر لے کشیس تاسو بو وچے فمن یاتیکم بمائن معین نو سوک دے چرا بولی تاسو دو بچی نہ داری اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يوم تمس